رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پاک لمن ښځې تهمت لګول چې هغه ښځه پاک دامن وي او یو څوک تهمت ورباندې ولګوي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د 100 کالو قبول سوي عبادت اجر ثواب له منځه وړي. څوک چې په یو چا په یو زنانې پسې خبرې کوي، تهمت لګوي او هغه زنانه پاکه وي، پاک لمنه وي، خو بیا هم دی د بل مسلمان په خور د بل مسلمان په ښځې کې خبرې کوي، تهمتونه په لګوي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د 100 کالو عبادت قبول سوی عبادت ثواب له منځه وړي، دا ټول ضایع کېږي. نو باید موږ تاسې د دې څخه ځان وساتو، د بل د مسلمان د خوندو احترام وکړو، د بل مسلمان په ښځه کې خبرې ونه کړو، تهمت ونه لګوو. بیا به دا حدیث در یادوي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا په یو پاک لمنې ښځې تهمت ولګوئ او د ده د 100 کال عبادت قبول سوی عبادت اجر ثوابونه له منځه وړي، دا ټول ضایع شو، ختم شو.